بلنه ورکوم د دې ځای مشر ډېر یو جاني پہچاني شخصیت محترم جناب بختیوان ګجر صاحب ته راشي د خپل حالت اظهار وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صدر ټول مخکې د ګجر یوت فورم ورسوات ډاکټر صاحب چیرمن او زموږ سټیج ناس مېلمانه بالخصوص زموږ صادقه جج صاحب د دې سره چې کوم مېلمانه راغلي دي او محمد صاحب انجینر محمد صاحب او نور زو خصوصي د دې میډیا درونو او د دې کریډپ درونو د سندوکي د صدوخان د غونډې درې ټولو امزورو کشرانو مشرانو ته هرکلی او سلام پیش کوم. السلام علیکم. سلام نه بعد خبرې خو مشران راغلي دي، حق د مشرانو جوړېږي او خبرې به کوي ځکه چې زده کړه یې کړې ده. زمونږ نور پروګرام چې کوم دی په بل دغه باندې نه دی، خو زمونږ ډاکټر صاحب ته یو خبره مونږ بله په منګوره کې کړې وه چې د غربي د کوټې د غربي انل کونسل تنظیم به مونږ ته درکوو. نن د هغه تنظیم هدف برداري ده او انشاءالله تعالی هغه به نن مونږ ډاکټر صاحب ته مخامخ پیش کوو. خو ګجر یوت فورم چې کوم دی دا کوټ نه غواړي، دا خصوصي ستاسو زموږ دپاره دا داسې یو خبره کوي چې تعلیم وکړئ، ځکه چې په تعلیم باندې خلک مخکې ځي. کم ملک چې تیاری نو تاسو ډېر ښکلي مشران ناست یئ، په تیاره کې مزل نه کېږي او که کېږي نو تاسو ووایئ کله چې رڼا راشي نو په رڼا کې مزل کېږي. نو ګجر یوت فورم مقصد دا دی چې تاسو په خپل کشرانو باندې تعلیم وکړئ. بله خبره د پارټي خو د هر چا ده، د پارټۍ خبره ګجر یوت فورم چاته نه کوي، خو اتحاد لازم غواړي چې یو بل سره په اوږه په اوږه ودرېږئ او کم خلک چې اتفاقي نو الله پاک په خپل قرآن کې وایي چې لکه اتفاق ډېر یو غوره شی دی. نو زه نورې خبرې ځکه کول نه غواړم، دا دوه خبرې مې ته هغه نه پس خواست کوم محترم جناب کریم ګجر صاحب ته چې هغه راشي او په لنډه ټوکه کې خپل تعارف او څو خبرې وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې کوم سټیټ ته زموږ مشران د ګجر یوت فورم یا د ګجر قوم راغلي د هغو ته هرکلی ویم او زموږ د دې علاقې نه زموږ کوم ګجر قوم چې راغلی دی د پروګرام له هغو ته د زړه د کومې نه هرکلی ویم. بل زموږ مشرانو دغه تنظیم ایښی دی زموږ د دې قوم دپاره زموږ ګجر یوت فورم زموږ د غریبي تنظیم افتتاح ده نن او موږ دغه تنظیم راکړو. موږ د خپلو مشرانو ډېره غټه شکریه ادا کوم. ډاکټر صاحب که زموږ د دې علاقې تاسو خیال وکړئ، مونږ خلک ډېر پاسماندګان یو، خو حالان کې د پاسماندګۍ سره مونږ د خپلو جذباتو نه یو پرېوتي او ښه قایم دایم خپل جذبات لرو. زموږ مشرانو دغه مخکې مونږ په تاریخ باندې نظر ور واچو، زموږ مشران چې کوم ستونزو سره تېر شوي دي یا زموږ دا قام خو مونږ د وخت سره ډغره والي د لا هار هم نه دی منلی چاته او لا د چا غلامي هم نه ده کړې د نن تاریخه پورې. او انشاءالله زموږ مشران یې تاسو مونږ به ستاسو سره اوږه په اوږه ولاړ یو. زموږ د کولو چې څه قسمه خدمت راځي ورځ خو ورځ د مونږ د شپې هم تابعدار یو، خپل قوم دپاره د خپل قوم د قربانۍ دپاره د خپل سر قربانۍ ته هم تیار انشاءالله. او زموږ د لاسه د ګجر قوم دپاره چې څومره خدمت یې انشاءالله ورځ خو ورځ یې مونږ به د شپې هم حاضر یو. لبیک زموږ په هر ټکي د ګجر قامي او زموږ مشران یې تاسو. او زه خبرې دومره نه کول غواړم، وی کلک ورته ولاړ لکه د غر سړی، دا مو د جرګې او د لښکر سړی. وی چغه د ګجرې پورته کړې خدای راته وساتې دا نر سړی. دا یو شعر دی زما ډاکټر صاحب ته ډالۍ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن
سټیټ سیکرټری ډېر شکریه ادا کوم چې موږ خبرو کول مقرره کړه او بیا خاص کار د میډیا والا ډېر شکریه ادا کوم او نن په سټیټ چې زموږ کوم کسان ناست دي انجینیر محمد صاحب او زموږ سابقه جج صاحب او وکیل صاحب او زموږ تاریخ صاحب او نور څومره دي امیر صاحب او نوشیر صاحب او ټولو ته سلامونه کوم او بیا په سټیټ پنډار کې څومره زما مرګري مشران همزوري ناست دي د ټولو شکریه ادا کوم مرګرو نن چې دا څومره ښکلی محفل جوړ شوی دی زه ډېره مننه کوم او د دې خلکو جذباتو ته او بیا خاص کار زه تاسو ته دا وایم چې مونږ له دغسې اتفاق او اتحاد پکار دی چې مونږ ځان دغسې رامخې ته کړو او خپله پېژنګلو د هر چا سره وکړو خاص کار مونږ له چې په ګوجرت فورم کې خدای پاک کم مشران راکړي دي یقینا چې زه تا ته نشم ویلی که اوس زمونږ ډاکټر طارق صاحب شوه او زمونږ انجینیر محمد صاحب شوه یا زمونږ خاص کار سردار قوم صاحب یقینا چې هغه مونږ له ګورې الله تعالی چې د انسان په جامه کې خدای پاک یو پرښته راکړې ده پکار دا چې موږ هم د دې مشرانو شکریه ادا کړو او دغسې راپاڅو او خپل ځان کاره کړو خپل اتفاق وساتو اتحاد وساتو ځکه چې دا ګوجرت فورم داسې یو شی دی چې دا پارټۍ چې دا چې دي ټول په مختلف پارټو کې تسخیم دي څوک چاته دا نه وایي چې بهی ګوره ته ګوجرت فورم کې راشه یا ځانله تنظیم جوړ کا یا یونټ جوړ کا خو پارټۍ له به راځي د پارټۍ دعوت څوک چاله به دې کې نه ورکوي هر سړی په خپله پارټۍ کې اوسي چاته به کومه پارټۍ کې عزت نو په هغه پارټۍ کې دې اوسي خو ګوره د ټولو مسلمانانو د انسانیت قد دغه به کوو خو خاص کار د خپل قوم چې کوم ځای کې چې غږ وشي او په کوم قوم باندې په کوم ځای کې سخت په کار دار چې مونږ ورکاره شو او د هغو چې نو تپوس او پوښتنه وکړو او دویم چې دی نو زمونږ په کار داره چې اوس روان نسل دی زمونږ او ماشومان دي چې په هغو باندې مونږ نور روزګار نه کوو خاص کار تعلیم ته یې راونسو علم به وکړو او د علم سره سره پې تعلیم وکړو نو انشاءالله هغه به زمونږ روان مستقبل به چې نو زمونږ هغو صحیح به زمونږ ځکه شي چې هغه به زمونږ ته په هره اداره کې به شي زمونږ به وکیل خپلي زمونږ به چې پولیس او ډسپي او یوسیچو هغه به زمونږ خپلي زمونږ به ډاکټري زمونږ بار څوک انشاءالله دا به زمونږ لپاره د کامیابۍ خبرې او زه ډېرې خبرې کول نه غواړم خاص کار ډاکټر صاحب چې دی یقینا چې د چې کوم یالې ځلې شروع کړي دي نو زه دلته سلام او سلوټ پیش کوم او د شکریه ادا کوم او الله تعالی دې موږ ټول له دغسې همت او طاقت راکړي چې یاره موږ دغسې وګرځو او خپل قوم را ژوندی کړو نو دا به زموږ لپاره ډېره ښه خبره وي بلنه ورکوم چې ښځه په هر چا باندې کونډېږي ښځه په هر چا باندې کونډېږي سړی هغه دی چې پېښوره کونډه شي نه جناب ملک صاحبزاده ګجر صاحب انتهایی قابل قدر د ګجر قوم نوجوانانو مشرانو په سټیج باندې ناست د ګجر یوت فورم ضلعي د ډویژن او د الخلیج مشرانو د کریډب په مقام باندې ستاسو په راتګ باندې د کریډب عوام د دې خاورې عوام ځوانان تاسو ته په خیرالی وایي السلام علیکم په خیرالی عزتمندو نن چې تاسو راجمع شوي یې په یو اواز باندې زما په خیال باندې په دې کې موجود 400-500 افراد تاسو ګجر قوم یې په دې کې به 2 کسان هم د بل قوم نه وي واضحه خبره ده چې مونږ په خپل نوم په خپل اواز باندې راجمع شوي یو نن مونږ هغه یو عظیمه د مشرانو یو غټه درینه مطالبه وه چې ګجر قوم متفق نه دی د دوی اتفاق نشته دی نن تاسو هغه واده پوره کړل ټول چې کوم دی خپل کارونه مو قضا کړل خپل ډاکټران بیمارۍ مو قضا کړې خپل تاریخونه مسلې مو قضا کړل خو چې د قوم اواز وشو نو تاسو ټول راجمع شوئ متفق شوئ عزتمندو دا ستاسو ګټه ده دا ستاسو د سبا د بچو د ازادۍ یو پیغام دی دلته راجمع کېدل د ګجر یوت فورم څنګه چې هغو په تحصیل باندې تنظیمونه جوړ کړي دي دغسې په ویلیج کونسلو باندې تنظیم جوړی د تعلیم خبره مشران وکړله خو یو خبره ته کومه که ځان د غلامۍ نه خلاصوئ د غلامۍ زمزیر ماتوئ نمبر 1 ځان چې کوم دی دا کومه خاوره چې ده دا ټوله د اسمانه پورې دا ستاسو ده که نه دا سیند ستاسو دی دا غرونه ستاسو دی دا خاوره ستاسو اسمان هم ستاسو دی که دا شیزونه وصولول غواړئ مو خیر د هغې تحریک نه چلو خاصې خبره کوو نو ګوره د دې شیزونو حل څه دی تعلیم دی ګورئ که تاسو تعلیم ونه کړو او تاسو پوهه زده نه کړه نو زما په خیال باندې دا خو یو معمولي واقعه شوې ده خو ما ته او تا ته به چې دې ځای نه پاسې تاسو د ښکته باندې ځئ دا ځینو ستاسو متعلق مطلب ښه ځای نه دی دا ستاسو دپاره ته ښکته چېرته ځئ دا چې نو بیا زموږ سره شروع شي نو تاسو ته زه یو سوال کوم عرض درته کومه منت درته کومه چې په خپلو کې دښمنیانې کوئ چېرته دښمني قضا نه کوئ بې اتفاقیانې کوئ دا پرې نه دی دا ډېرې ښکلې لارې دي یو بل ته کنځل هم کوئ د خان په پټي باندې یو بل له سرونه ماتوئ ظالمانو
خو تعلیم وکړئ ګورئ ښه تعلیم وکړئ که تاسو تعلیم وکړو صاحبزاده چیرمن صاحب او تاریخونه د دنیا را ته سلام کړي وی تاریخونه د دنیا را ته سلام کړي خپل تاریخ ته مې شا کړی سنادان یم دا ملک صاحبزاده چیرمن ګجر نه پس زمونږ یو سماجي شخصیت چې د تعارف محتاج نه دی ستاسو په لاسونو په پړقا کې درون استقبال کې زه معمر خان سابقه سیشن جج ته خواست کوم چې راشي خپل زرینو خیالاتو اظهار وکړي تاسو د لاسونو په پړقا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ګوجر یوت فورم د کوسوات چیرمن ډاکټر طارق صاحب او زما سره دلته موجود د ګجرانو مشران انجینیر محمد خان ګجر صاحب او زمنګا کوي خان صاحب او نور دلته مشرانو خوشاله یو شرالو او د یو بل سره کېناستو دا څه د شي په یو موقع ډېرې خبرې نه کیږي دا د ګجرانو کار ته داسې نه وشم ناڅاپي چېرته موږ راغلي یو او دې ته پخوا زموږ فکر نه و دا دې ته زموږ د مخکې نه فکر دی او په ډېرو موقعو باندې موږ کارونه کړي دي یو سیسټم روانول تنظیم روانول ترتیب روانول خو هغې کې څه وجوهات به راغله هغه سیس کې به تسلسل پاتې نه شو او هغه کیسه به ختمه شوه نو دا یوه مسله وه خو په دې شکر دی چې فلحال بیا هم کار روان دی داسې د شی یو لکه د دغه د پولیسو د حوالې سره دا خبر راغله پولیس به قانون باندې به کار کوي قانون به هغو مني او مطابق قانون به کار کوي چا کور ته تللي نو په کار دا ده چې یو آرډر د میجسټریټ نه یو آرډر میجسټریټ جج ته وایي وړوکي جج ته میجسټریټ وایي دغه یو آرډر به رالي بیا به ځي بیا به هغه سړي ته په در زنانه پولیسانې به ورسره یو سړي وایي شیره زموږ د پلاني جرم په تا شک دی موږ هغه سلسله کې راغلي یو هسې تالاشیانې نه شي کولی داسې لکه دلته خو چې ته چاله لږ اختیار ورکړي نو هغه خو ځان زورور حسابوي هغه بله خبره ده خو د هغه موږ به هغه کوشش به کوو چې دې ته پابند کړو چې قانون ته کوم اختیار او حد حدود درکړي دي په هغې کې دننه به چلېږي ټیک څان کار نه دی کډه اوچته وله والتې خو یو دوه بګلې پټی دی او یاره د اوبو چینه په خوا کې ده او که نه څاروی هلته سر کوي او که نه دا لیکن که تاسو وایئ چې موږ چې د کم تکلیف نه تېرېږو چې د دې نه زموږ بچي تېر نه شي نو تاسو به دا کوئ د هغه غر د سر نه به د دې غر ویښ ته راکوزېږئ که د سړک وس نه کېږي او که د مینګورې وس نه کېږي یا نو تاسو به د غر ویښ ته راځئ غر ویښ والا چې دی به کوټې ته ځي کوټې ته ځي او تاسو به یوازې دا نه د شیره دا لږ غوندې پټی دی دا سمبالوه په 10مه حصه او په 6مه حصه تاسو به لږ مازغه استعمالوئ او تاسو دا تنظیم چې دی د مشران دی به یو رجسټر د ځان سره یو 2 رجسټرې به ساتي خبرې واورېدې ډېرې ښکلې او د کار خبرې وکړې جناب محمد صاحب سابقه سیشن جج دې نه پس زه د ګوجر یوت فورم پاکستان ضلع سوات لوور سوات چیرمن ډاکټر طارق ګجر صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي سټیج ته او تاسو ته د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي ډاکټر طارق ګجر صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و زمن په قسمتونو کې ازغدي لیونو یا سر د تیغه یا معراج د ارمانونو کعبه ته خو سجده کول د خوار تندې عادت ته اے ګجر خپل تندې په کعبه راوړه زما پسټیج ناس مرکزی ډیویژنل او ضلعي او د تحصیل قائدین ورسره په کریډب کې چې نن د ګجر قوم کومه جلسه ده دې ته د صدوخان نه سنډوکې نه د غربي کوټې نه د آس پاس علاقو نه چې کوم د ګجر قام غیرتمند مشران کشران
امزول راغلي دي نو زه د ګوجر یوت فارم لوور سوات ته طرف نه هغو ته په خیر راغلی وایم او هغو ته خیر تحسین پیش کوم چې هغو په دې ګرمۍ کې په دې نور کې خپل قام مشرانو ته ناست دي او د خپل قام د مشرانو هغه خبرې چې دی اوري نو نن د دې جلسې نه دا معلومیږي چې ګوجر قام د سردار قوم الحاج رضا خان ګوجر صاحب د انجینیر محمد ګوجر صاحب د حاجي جلاد ګوجر صاحب په قیادت کې یو شوي دي او انشاءالله یو موټی دي او انشاءالله چې د دوی د اتفاق او د دوی د اتحاد ته موږ سلام پیش کوو او انشاءالله ګوجر یوت فارم لوور سوات په د کریډب د سنډوکیا د صدوخان د ګوجر قام سره شپه او ورځ چې نو شانه بشانه انشاءالله ولرو. دوستانو نن ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده چې په کریډب کې موږ د ګوجر قام جلسه کوو ډېره یو غټه جلسه روانه ده دلته کې نن چې د غربي کوټې د یونین کونسل تنظیم هم جوړ شوی دی اوس پکې موږ حل برداري به کوو نو زما تاسو ټولو ته خواست دی چې تاسو د دې ځای نه خپل خپل کورونو ته لاړ شئ نو هم څنګه چې په غربي کوټه کې د یونین کونسل تنظیم جوړ شو د ګوجر یوت فارم نو دغه شانتې تاسو په خپل ویلیج کونسلو کې په یونین کونسلو کې تنظیمونه د 11 تنو جوړ کړئ صاحبزاده ګوجر صاحب ته بختروان ته کریم صاحب ته عزت خان ته عبدالله دی دلته ښایسته ګل صاحب دی زموږ سره دوی ته چې دی نو تاسو سره خپلې رابطې ساتئ ټلیفون ورته کوئ هغو به بیا موږ چې دی نو د ضلعي او د ډویژن او مرکزي قایدین به راځي او ستاسو سره به خپلې خبرې اترې هم کوي او ستاسو نه به چې دی نو حل فعلي دا تنظیمونه موږ جوړو د دې مقصد دپاره چې زموږ د یو چین جوړ شي یو چین جوړ شي او کړۍ جوړه شي د سوات نه واله د کراچۍ پورې چې موږ ټول ګوجر یو شو موږ په یو چین کې وتړلی شو چې موږ یو بل وپېژنو زه به سیدو کې به تاسو ته پته ولګي چې هلته کې ډاکټر طارق ګوجر دی نو زما کور ور ډبولی شي چې یاره د ماسپښین د ډوډۍ وخت ما نه ډوډۍ راوباسه نو که په هغه وخت کې ما دال پخ کړی او که سابه پخ کړي نو تاسو دا ویلی شئ که نارینه یې او که زنانه به چې زه ګوجر یم راغلی یم او ستا ورور یم ما له ډوډۍ راوباسم ډوډۍ به تا ته ځیرئ. دوستانو بله خبره موږ به تعلیم باندې کوو تعلیم چې دی نو هغه زموږ په موږ ټولو باندې فرض دی. پیغمبر علیه السلام ویلي چې knowledge is the duty of every man and woman even if it be in China. تعلیم چې دی نو هغه په نارینه او زنانه دواړو باندې ضروري دی په نارینه او زنانه دواړو باندې ضروري دی تعلیمو که یو جنۍ تعلیم وکړو او هغه لوی شو هغه واده شول او د هغې بچي وشو نو هغه بچي به ټول سبق ماري هم به دینداري د دین سبق وایي هم به دنیاوي سبق وایي دغه شانتې ماشومان چې کوم دی خپل ماشومان په ټولو باندې تاسو خپل سبقونه وایي هم د دین هم د دنیا واده چې دی نو موږ د رحمان الدین کاکا سره کړې وه کله چې په دې ځای کې موږ دغه کوو چې یاره موږ به هلته کې کیمپ لګو فري میډیکل کیمپ و نو انشاءالله هغې له هم زه ورځ برابروم نو په صدوخان کې چې دی نو انشاءالله موږ به فري میډیکل کیمپ لګو د دې علاقې چې څونه ګوجر قام دی یا نور قومونه دي ټول به انشاءالله چې موږ هلته کې فري علاج کوو ډاکټران به ځان سره راولم یو ورځ له اول ته به کینو ټول چې څه مرضونه دي انشاءالله هغه به وله موږ کوو بوله بل د بلډ پرشر د شوګر چې کوم مریضان دي نو هغه صاحبزاده سره ځان مته رجسټر کولی شي ذاکر سره نو زمانه چې څونه وس کېږي نو انشاءالله چې لکه کومې ګولۍ هغه خوري او زموږ سره وي په هسپتال کې نو تاسو ټول به انشاءالله چې زه هغه راوړم بدله ټیک ده. اوس په اخر کې چې کوم دی په اخر کې به تاسو د یو څو نارو جواب مال کوي بیا به دا خبرې زه بس کوم خو ښه په زوره باندې به اواز کوو چې لکه هغه د کوټې د پل خلک یې واوري په زوره ښه ګوجر قام ګوجر قام سردار قوم الحاج رضا خان ګوجر سردار قوم الحاج رضا خان ګوجر حاجي جلاد ګوجر حاجي جلاد ګوجر انجینیر محمد ګوجر انجینیر محمد ګوجر سنډوکي د صدوخان او د کریډب او د غربي کوټې ګوجر قام پاکستان ډېره مهرباني.